बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اوس مونږ ट्रांसपोर्टेशन اف گیسز وایو چې ट्रांसपोर्टेशन اف گیسز څه مطلب د ट्रांसपोर्टेशन اف گیسز دا مطلب چې اکسیجن چې دی دا د لنګز نه ټیشو ته څنګه راځي او کاربن ډای اکساید چې دی دا د ټیشو نه لنګز ته څنګه راځي دې ته ویلی شي ट्रांसपोर्टेशन اف گیسز. دغه دواړه ګیسونه چې دي د دې ترانسپورټ چې دي په دریو طریقو باندې کیږي، یو چې دی کیمیکلی موډیفاید فارم باندې او یو چې دی په باوند فارم باندې او بل چې دی په ډیسالټ فارم باندې کیږي. که موږ دې سایډ ته وګورو نو کاربن ډای اکساید چې دی کاربن ډای اکساید 92% چې دی کیمیکلی موډیفاید فارم کې د ټیشو نه لنګز ته راځي، 5% چې دی باوند فارم کې او 3% چې دی په ډیسالوټ فارم کې راځي. او اکسیجن چې دی دا چې کله د لنګز نه ټیشو ته ځي نو دا څه کیږي، دا چې دی 97% چې دی په باوند فارم کې وي د هیموګلوبین سره او 3% چې دی په ډیسالوټ فارم کې وي. نو که دلته اوس موږ وګورو چې دغه 3% ډیسالټ فارم چې دی که اکسیجن دی او که کاربن ډای اکساید دی، دغه ډیسالټ فارم چې دی دا څه کوي، دا پارشل پریشر جوړي، دا پارشل پریشر اف اکسیجن اینڈ کاربن ډای اکساید جوړي دغه 3% ډیسالټ فارم چې دی. اوس دغه کاربن ډای اکساید چې دی دا څنګه راځي، دغه اکسیجن چې دی دا کاربن ډای اکساید چې دی دا د ټیشو نه زمونږه بلډز ته او د بلډ نه بیا لنګ ته څنګه راځي. ټول ناول چې کله ټیشو ته کاربن ډای اکساید راشي نو د هغې نه راځي زمونږ بلډ سټریم ته داخلیږي او د بلډ نه بعد بیا راځي آر بي سي ته راځي، چې آر بي سي ته کله راغی نو دلته د واټر سره یوځای کیږي، چې د واټر سره یوځای شو نو د کاربانیک انهایډریز انزایم په واسطه باندې په H2CO3 باندې بدلیږي. کله چې په H2CO3 باندې بدل شو د هغې نه وروسته چې دی دا په خپل کمپوننټ کې ډیوایډ کیږي چې یو ته هایدروکسل ګروپ جوړیږي او بل ته بای کاربونیټ جوړیږي. دغه هایدروکسل ګروپ چې دی د هیموګلوبین سره یوځای کیږي چې د دې نه ډیسالو کیږي ورسره او بل څه کار کیږي، دغه دې ځای کې چې دی دلته کلورین بای کاربونیټ شټل موجود دی چې د هغې په واسطه باندې کلورین چې دی هغه آر بي سي ته را داخلیږي او بای کاربونیټ د آر بي سي نه بهر ته وځي. دغه آر بي سي نه چې کله بهر ته وته بای کاربونیټ ځي لنګز ته، چې لنګز ته کله راغللو په لنګز کې دوباره دا په واټر او په کاربن ډای اکساید باندې بدلیږي، چې کاربن ډای اکساید د لنګز په واسطه باندې د باډي نه بهر ته ایکسپل کیږي او اوټ کیږي. نو په دې طریقه باندې چې دی ترانسپورټ او کاربن ډای اکساید کیږي. اوس دلته یو خبره ده چې تاسو به ویلي چې کاربانیک انهایډریز انزایم چې دی یو ډایورټکس دی چې دا د هغې په واسطه باندې دغه کیږي، سټیمولیټ کیږي چې هغې ته وایي اسیټازولاماید. ټیک شوله، نو اسیټازولاماید چې کله کاربانیک انهایډریز انهبیټ کړه نو په نتیجه کې به کاربن ډای اکساید سیوا کیږي. کله چې کاربن ډای اکساید سیوا شو نو دا اسید دی نو میټابالیک اسیډوسس به رامنځته کیږي. ټیک شو. که دلته مونږ وګورو که نه نو دلته چې دا کومه جمله لیکلې ده په دې کې یو نظر واچو نو وایي چې 97% اکسیجن چې دی دا د هیموګلوبین سره څه شي په باوند فارم کې وي، چې دې ته مونږ د کاربن ډای یا د اکسیجن کیپیسټي ورته هم وایو یا د اکسیجن کیرینګ کیپیسټي ورته هم وایو. او چې دې اندازه چې دا د هیموګلوبین په کنسنټریشن باندې یا په اندازې باندې ډیپینډ کیږي. که کله د هیموګلوبین اندازه زیاته وي نو هغې ته پولیسایتیمیا ویلی کیږي، کله چې کم وي نو هغې ته انیمیا ویلی کیږي. نو کله چې پولیسایتیمیا کې به د اکسیجن چې دی د هغې کیرینګ کیپیسټي به زیاته وي او په انیمیا کې به کمه وي. ټیک شوله.
دغه 3% اکسیجن چې دی دا په بلډ کې ډیسالوټ کیږي او چې کله په بلډ کې ډیسالوټ شو نو دا پارشل پریشر جوړي دا مخکې ویلې. ها دلته کومه هوا چې مونږ تاسو خپل باډي ته د اټماسفیر نه داخلو نو په هغه کې 79% چې نایټروجن وي، 21% پکې اکسیجن وي او 0.003% پکې کاربن ډای اکساید وي او پریشر سمري پریشر پارشل پریشر چې دی د هغې 159 ملي میټر اف مرکري وي. ښه د هغې نه وروسته که دلته موږ وګورو نو دلته چې کوم پارشل پریشر اف اکسیجن دی په ارټیریل بلډ کې هغه څومره دی د 98 نه والا تر 100 ملي میټر اف مرکري پورې دی. صحیح ده. او دا هماغه 3% اکسیجن دی چې څه شی دی په ډیسالټ فارم کې دی په بلډ کې. ټیک شو. دلته که موږ وګورو چې دا پارشل پریشر اف وینس بلډ د اکسیجن پریشر په وینس بلډ کې چې دی هغه برابر دی د کاربن ډای اکساید د ارټیریل پریشر. ټیک شو. چې هغه دواړه څومره دي هغه 40 ملي میټر اف مرکري دی. دغسې پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید چې دی په وینس بلډ کې څومره دی 44 ملي میټر اف مرکري. ټیک شو. ښه لدین وروستو موږ هم دا خبره مخکې هم وکړله چې څه کېږي چې اکسیجن کنټینټ چې دی دا دوه شی نه دي باندې ډیپینډ کوي چې یو څه شی دی یو چې دی هغه اکسیجن کیپیسټي ده او بل چې دی ډیسالټ فارم دی یعنی چې پارشل پریشر ورته ویل کېږي. ټیک شو. اکسیجن کیپیسټي چې دی نو دا د هیموګلوبین په واسطه باندې زیاتېږي. دې نه مخکې مونږ وویل کله چې پولیسایتیمیا کېږي نو په پولیسایتیمیا کې څه کار کېږي په پولیسایتیمیا کې چې دی دا اکسیجن کیرینګ کیپیسټي زیاتېږي او په انیمیا کې کمیږي. ټیک شو. ها اوس دغه چې دی اکسیجن چې د چا په واسطه وړل کېږي د هیموګلوبین په واسطه باندې وړل کېږي. ټیک شو. کله چې اکسیجن او هیموګلوبین یو ځای شي نو دې ته اکسي هیموګلوبین ویل کېږي. نو د دې وړو نه مخکې په کار دی مونږ څه وایو مونږ د سټرکچر اف هیموګلوبین وایو چې سټرکچر اف هیموګلوبین څه ته وایي. ګوره هیموګلوبین یو مالیکیول خلو او په دوو حصو باندې تقسیمو چې یو څه شی دی یو هیم دی او بل ګلوبین دی. یو دا هیم دی او بل دا ګلوبین دی. ټیک شو. په ګلوبین کې چې دی په هغې کې که مونږ وګورو دلته دلته که موږ وګورو نو په ګلوبین کې چې دی 4 چینز دي چې 2 الفا چین دي او 2 بیټا چین دي چې دې ته موږ HbA وایو یا اډلټ هیموګلوبین ورته وایو او بل ته چې دی 2 الفا چین او 2 ډلټا چین یا ګیما چین چې دې ته موږ یو ځای ته وایو HbF. کله چې 2 الفا چین او 2 ګیما چین یو ځای شي دې ته موږ وایو HbF یا پیټل هیموګلوبین چې دغه پیټل هیموګلوبین په پیټس کې موجود وي. خو په پیټس کې چې کله موجود وي نو د HbF چې کوم دغه د اکسیجن کیرینګ کیپیسټي دا هغه څه ده هغه ډیره زیاته هاي ده. دغسې که موږ هیم وګورو هیم راوالو نو وګورو چې هیم چې دی د پروټوپورفایرین رنګ نه جوړ شوی دی او چې د هغې په منځ کې څه شی دی په هغې په منځ کې فیرس پام کې آیرن پکې موجود دی. دغه آیرن چې دی که نه دغه آیرن ایټم چې دی دا د اکسیجن لپاره بایندنګ سایډ دا جوړوي یعنی اکسیجن چې راځي هغه به د آیرن په سایډ باندې نښلې وي. نو که چېرته موږ وګورو نو څه کېږي 4 اکسیجن چې دی دا څه کوي دا د یو مالیکیول اف هیموګلوبین پسې نښلي. نو په فرسټ ایډ کې لیکلي دی تقریبا په 1 ګرام هیموګلوبین پورې چې دی تقریبا 1.34 ملي لیټر پورې اکسیجن چې دی دا پورې نښلي او د خپل ځان سره یې وړي. دلته یو خبره بل لیکلې ده چې وایي کله چې د آیرن بام چې دی وای دا په فیرس بام کې دی چې دا د فیرس بام وای نو دا چې کله فیریک بام ته واوړي یعنی د 2 پلس په ځای باندې په 3 پلس راشي نو دغه هیموګلوبین ته مونږ وایو میت هیموګلوبین.
چې دغه میت هیموګلوبین چې دی دا څه کوي دا بیا د اکسیجن لپاره دغه چې کوم آیرن دی دا آیرن بیا د اکسیجن سره بانډینګ نه کوي چې بانډینګ نه کوي نو هایپوکسیا رامنځته کیږي. ښه داسې یو بل ډرګ دی چې د هغې تعلق د سیریس فزیالوجي سره دی او هغه یو انټي انجاینل ډرګ دی چې هغې ته وایي نایټریټ چې دی دا وینو ډایلیټر دی. ایمایل نایټریټ څه کار کوي هغه میتیموګلوبینیمیا کاز کوي چې د هغې له وجې نه څه کېږي د اکسیجن کیپیسټي کمیږي. ټیک شو او دا څه کېږي دا مونږ په ساینایډ پویزنینګ کې د دې سایډ افیکټ نه مونږ په ساینایډ پویزنینګ کې کار اخلو. زموږ په باډي کې دننه داسې یو 4 پروټینونه شته دي چې دغه پروټینونه چې دي په هغه د آیرن څخه جوړ شوي دي چې یو د هغې له جملې څخه هیموګلوبین دی بل سایټوکروم دی کیټالیز دی مایوګلوبین دی او P450 انزایم دی. مایوګلوبین چې دی د دې د اکسیجن وړلو کیپیسټي د هیموګلوبین نه زیاته ده. که دې سټرکچر ته مونږ وګورو نو دا هغه 4 سټرکچرز دي کوم چې پر یو هیموګلوبین په یو مالیکول کې دننه شتون لري. دا چې تاسو ته ښکارېږي دا پروټوپور پایرین رنګ دی دغه پروټوپور پایرین رنګ دی چې د هغې سره یو سایډ ته او بل سایډ ته څه کېږي د کلوبین چینز نښتې دي چې یو الفا چین دی او بل بیټا چین دی. کم چې د اول سایډ دی یعنې دلته به دې پسې هیموګلوبین نښلي دغه اولنی سایډ چې دی د څه شي دی د دې اپینټي چې دا د اکسیجن سره د نښتېدو هغه های ده ډېره زیاته ده مګر د 4م نمبر مالیکول چې دی د دې اپینټي د هیموګلوبین سره د نښتېدو څه ده ډېره لو ده. دغسې د چې افینټي زیاته ده نو هیموګلوبین ته ډېر کم دغسې کم محنت پکار چې څه وشي چې ځان پورې هیموګلوبین ونښلوي چې اکسیجن ونښلوي نو دلته د پارشل پریشر چې دی د دې سچوریشن چې دی دلته صفر پریشر پکار دی. نو دغه دلته یعنی څه مطلب دا چې په اول نمبر سایټ باندې د اکسیجن پریشر چې دی دا به 0 وي او د هیموګلوبین سچوریشن به 25% وي. دغسې عمده مالیکول چې دی دا راځي او دا دویم مالیکول سټیمولیټ کوي چې وایروره دا اکسیجن ډېر ښه شی دی دا پسې ونښلوه. نو دلته اوس د اکسیجن سچوریشن چې دی هغه څه کېږي هغه 50% کېږي او د اکسیجن پریشر چې دی دلته 0 اوس د 0 نه دا پریشر ځي او په 25 ملي میټر مرکري باندې بدلیږي. دغسې همدغه سیکنډ مالیکول راځي تھرډ مالیکول ته وایي چې اکسیجن خپل ځان پسې څه وکړه اټیچ کړه چې په دې کې په دریم کې د 75% ته څه کېږي د هیموګلوبین سچوریشن رسیږي او د اکسیجن پریشر چې دی هغه څه کېږي هغه 40 ملي میټر اف مرکري ته رسیږي. دغسې دغه تھرډ چې دی راځي او دغه فورث مالیکول چې دی دا سټیمولیټ کوي درته وایي چې ځان پسې هیموګلوبین وکړه. نو دلته چې دی څه کېږي د هیموګلوبین سچوریشن چې دی دا 100% ته رسیږي او د اکسیجن پارشل پریشر چې دی هغه څه وي هغه 60 ملي میټر اف مرکري وي. ټیک شو. ها له دې نه وروسته چې دی دا خبره موږ مخکې هم وکړله بیا به وکړو چې پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید چې دی او کاربن ډای اکساید پارټیریل پریشر پارټیریل بلډ کې او پارشل پریشر اف اکسیجن په وینس بلډ کې چې دا دواړه سیم دي چې څومره دي 40 ملي میټر اف مرکري. کله چې 60 ملي میټر اف مرکري ته څه وشي ورسیږي نو دلته راشن بانډینګ زیات شي او دا څه کېږي او اکسیجن څه کېږي په طریقه باندې ډیسالو کېږي. ښه دغه سایډ نمبر 3 او سایډ نمبر 4 چې دی وایي دا څه شی دی 200 ټایم ډېر اپینټي ده چې ونښلي سره د کاربن مونو اکساید سره د څه نه زیاته د اکسیجن نه زیاته 200% فیصد دی چې دا سره ونښلي دا د کاربن مونو اکساید سره ونښلي. کله چې کاربن مونو اکساید پویزنینګ راشي تاسو به کتلی چې په پلاني ځای کې د شپې د سلنډر د
کولال نه دومره خلک مړه شول یا د شپې اورې لګولې او سهار چې راپاڅېدو د مړه شو. دا یو کاربن مونوکساید دی. کاربن مونوکساید چې دی دا آرډرلیس ټیسټلیس او څه شی دی په سترګو هم نه ښکارېږي، بوی هم نه لري، دغسې یو ګیس دی، خطرناک ګیس دی. نو کاربن مونوکساید چې دی کله چې د دې پویزنینګ وشي نو څه کوي، کاربن مونوکساید چې دی هغه څه کوي، هغه اکسیجن ډیسالو کوي او دا څه کېږي په سایډ 3 او سایډ 4 باندې کلک نښلي چې د هغې کې څه کېږي چې د هغې له وجې نه کم چې د هیموګلوبین سچوریشن دی هغه څه کېږي، هغه د 50% نه راښکته کېږي. ښه که دلته مونږ وګورو نو دا اکسی هیموګلوبین ډیسوسییشن کرب دی. دغه کرب چې دی دا سیګمایډ شیپ باندې دی چې دغه سیګمایډ شیپ چې دی هغه موږ ته دا راښیي چې په یو څه کېږي په یو باډي کې چې دی د اکسیجن چې کوم بایندینګ دی د هیموګلوبین سره هغه نارمل دی. نو دغه اکسی هیموګلوبین ډیسوسییشن کرب چې دی هغه په څلورو شینو باندې ډیپینډ دی چې یو څه شی دی، یو هایدروجن آین کنسنټریشن دی، او بل چې دی پارشل پریشر آف کاربن ډای اکساید دی، بل ټمپریچر دی، او بل 2-3 بیس فاسفوګلایسریټ مالیکولز دی چې په دې باندې څه کېږي، په دې باندې دی ډیپینډ دی. اوس هغه څه موږ دې پسې وتړو چې دا څه کېږي چې دغه ډیسوسییشن کرب چې دی رایټ سایډ ته راولو او څه دې نه آزاد کړو چې دا څه کېږي. فار ایگزامپل دا یو سپرنګ دی، نو دې سپرنګ پسې موږ کم وزن وتړو چې دا څه وکړو چې دا رایټ سایډ ته راولو یا څه دې لرې کړو چې دا لیفټ سایډ ته بوزو. نو کله چې اکسیجن ډیسوسییشن کرب رایټ سایډ ته دې سایډ ته شفټ کېږي نو د څه له وجې کېږي، او کله چې لیفټ سایډ ته شفټ کېږي نو د څه له وجې کېږي. نو په دې ټیبل کې موږ ته ډېر په اسانه باندې پوهېدلی شو چې دا څه شی دی. رایټ سایډ ته دا کرب چې دی رایټ سایډ ته کله شفټ کېږي، رایټ سایډ ته هغه وخت کې شفټ کېږي چې کله په باډي کې د هایدروجن آین کنسنټریشن زیات شي، یعنی څه وشي کله چې په باډي کې اسیډوسس رامنځته شي نو رایټ ورډ شفټ اپ اکسی هیموګلوبین ډیسوسییشن کرب کېږي. کله چې د هیموګلوبین د هایدروجن آین کنسنټریشن کم شي یعنی څه وشي الکالوسس وشي، نو الکالوسس کې څه کېږي دې ته چې دی الکالوسس یو شو، نو الکالوسس کې لیفټ کې یعنی ان شارټ موږ داسې ویلی شو چې په اسیډوسس کې به اکسی هیموګلوبین ډیسوسییشن کرب چې دی دا به رایټ سایډ ته او په الکالوسس کې به لیفټ سایډ ته، اسیډوسس کې رایټ سایډ ته او الکالوسس کې لیفټ سایډ ته. نو کله چې پارشل پریشر آف کاربن ډای اکساید زیاتېږي رایټ سایډ ته به ځي، کله چې کمیږي لیفټ سایډ ته به ځي. ټمپریچر چې کله د باډي زیات شو نو څه به کېږي رایټ سایډ ته به دغه ځي کرب ځي، او چې کله کم شو نو بیا به لیفټ سایډ ته ځي. کله چې بای پاسپو 2-3 بای فاسفوګلایسریټ زیات شو نو اکسیجن چې کم کرب دی هغه به څه کېږي به رایټ سایډ ته ځي، چې کله کم شو بیا به لیفټ سایډ ته راځي. راځئ چې وایو چې دا 2-3 بای فاسفوګلایسریټ دا څه شی دی. نو دې دپاره چې موږ تاسو په دې پوه شولو نو دې دپاره دا نوټ ضروري دی. ښه که دلته موږ وګورو نو 2-3 بی پی جي یا بای فاسفوګلایسریټ چې دی وایي دا یو امپورټنټ انټرمیډیټ دی د څه شي دپاره د آر بي سي کې دننه چې کوم ګلایکولایټیک پاتوی ده د هغې دپاره. خو دا وي په هر چا کې نه وي، دا په هغه چا کې وي اوس په هغه چا کې چې کوم خلک های الټیچیوډ یا هیلي هیلز کې چې په لوړو ارتفاګانو کې یا په غرونو کې اوسېږي. صحیح ده. د دې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې دا څه کوي وایي دا راځي او 2 بیټا ګلوبین چین چې دی څه کوي هغه په سایډ 3 او سایډ 4 باندې چې دی هغه وی ټویسټ کوي، تاوی یې لکه نچوړی یې سم. صحیح ده. نو کله چې لالا تاسو بتلی کله چې کپړې نچوڼ کې سړی نو خو به تیوځي که نه، دغسې چې کله دا نچوړ شي د هغې نه وروستو د اکسیجن چې دی څه کېږي دی هغه ترې ریلیز کېږي. چې اکسیجن ریلیز شو نو باډي ته په کمپلیټ توګه باندې اکسیجن رسیږي. ټیک شو.
نو کله چې څه شی وشي، کله چې 2 3 5 فاسفوګلایسریډ زیات شي نو دا به څه کېږي، دا به رایټ سایډ ته ځي، او چې کله کم شي دا به دا کرو به لیفټ سایډ ته ځي. نو دا چې دی دا رایټ سایډ چې دی، رایټ سایډ چې کله دا په ټیشو لیول باندې کېږي او دا په لنګز لیول باندې کېږي. مطلب دا چې ټیشو نه چې کله بلډ ته راځي، د ټیشو نه چې کله بلډ ته راځي نو رایټ سایډ کې وي، او چې کله د ټیشو نه څه کېږي لنګز ته ځي بیا به دا په لیفټ سایډ باندې وي. ټیک شو؟ ښه، نو په رایټ ورډ شفټ کې دا په کوم ځای کېږي، دا په رایټ ورډ شفټ کې څه کار کېږي، کله چې اکسي هیموګلوبین ډیسوسییشن کرب چې دی هغه وشو نو په دې کې به د هیموګلوبین د اکسیجن سره افینټي کمیږي. چې کله کم شوله نو څه به کېږي، د هیموګلوبین به د اکسیجن سره مینه کمه شوه، چې کمه شوله اوس به یې پرېږدي نو اکسیجن به زیات ریلیز کېږي. ټیک شو؟ دغسې په دې کې به د هیموګلوبین سره مینه زیاتېږي، چې مینه ورسره زیاته شوله نو نه یې پرېږدي چې څه شي، چې ټیشو ته لاړ شي. ټیک شوله؟ نو پر رایټ کله چې د اکسي هیموګلوبین ډیسوسییشن کرب رایټ سایډ ته ځي نو په هغې کې به د هیموګلوبین څخه اکسیجن چې دی دا جدا کېږي، او کله چې لیفټ سایډ ته کېږي نو دې کې به د هیموګلوبین سره اکسیجن به ورسره یو ځای کېږي، او په دې کې به څه کېږي، انکریز ان P50. P50 هغه ځای دی چې په کوم ځای باندې څه کېږي، په کوم ځای باندې د هیموګلوبین دا P50 دی، دا هغه ځای دی چې په کوم ځای باندې د هیموګلوبین اندازه چې دی څه ته رسېږي، سچوریشن اندازه 50 ته رسېږي. نو په دې کې به 50 زیاتېږي په رایټ سایډ کې، او په لیفټ کې به فی کمیږي. ښه، دلته لیکلی دی چې partial pressure of oxygen at which 50% of hemoglobin will be saturated. صحیح شو؟ کاربن مونوکساید اوس کو دغه کرب کې وګورو نو موږ ګوره دلته داسې راغلی دی او بیا داسې شوی دی. دې ته وایي کاربن مونوکساید پوزنګ، چې څه کېږي په کاربن مونوکساید کې به څه کېږي، په دې کې به افینټي زیاتېږي د هیموګلوبین د اکسیجن سره. ټیک شو؟ چې په دې کې به څه کېږي، په دې کې به دغه کرب چې دی دا به د اول د لیفټ سایډ ته ځي او بیا به په یو سټریټ لاین کې راځي، او سچوریشن به څه کېږي 50% رسېږي. نو 50% تاسو ته ما وویلې چې 50% به په دې منځ کې راځي، او دې کې به چې کوم ټیشوز دي نو ټیشوز ته به اکسیجن په مکمله توګه باندې نه رسېږي، او اناروبیک ګلایکولایسس به کېږي، لیکټیک اسیډوسس به رامنځته کېږي، او په باډي کې به میټابولیک اسیډوسس رامنځته کېږي. ښه، بیا وینټیلیشن پرفیوژن ریشو وایو یا وی کیو ریشو وایو. وینټیلیشن څه ته وایي، هغه هوا چې هغه د لنګ څخه تېرېږي هغې ته وینټیلیشن وایي، او هغه بلډ چې هغه د لنګ څخه تېرېږي هغې ته وایي پرفیوژن. ټیک شوله؟ نارملی دا په دغسې هوا راځي او لاندې دلته بلډ ویزلز دي او اکسیجن ورسره یو ځای کېږي او کاربن ډای اکساید ته اخته کېږي، همدغسې فینامنا راکېږي. همدغسې وینټیلیشن هم نارمل وي او پرفیوژن هم نارمل وي، چې له دې دواړو ریشو چې دی هغه څه راځي تقریبا 80% راځي. ښه، دغسې که موږ وګورو په ایر ابسټرکشن کې څه کار کېږي. په ایر ابسټرکشن کې چې دی وینټیلیشن هوا نه راځي نو دغسې وینټیلیشن چې دی هغه زیرو کېږي. ټیک شوله؟ او دغه پرفیوژن ځکه بلډ ویزل کې خو څه مشکل نشته نو دا نارمل دی. نو په دې کې ویو کې یو چې دی وینټیلیشن یو زیرو شو، نو چې کله یو زیرو شو دا به څه کېږي، دا به ډیکریز کېږي، به وینټیلیشن پرفیوژن ریشو به زیرو وي. په ایر وی ابسټرکشن کې وه یا ابسټرکټیو لنګ ډیزیزز کې به دا کمیږي. کله چې پلمونري امبولیزم وشي، یعنی هوا خو چې دی وینټیلیشن راځي خو دلته په بلډ ویزلز کې دننه بلاکیج دی، نو په دې کې به وینټیلیشن چې دی
هغه به څه وي، هغه به وینټیلیشن به چې دی هغه نارمل وي او پرفیوژن به په دې کې صفر وي. نو په دې کې به وي کیو ریشو څه کېږي، هغه به زیاتېږي. نو په ابسټرکشن کې چې دی دا کمیږي وي کیو ریشو، او په امبالیزم کې چې دی څه کېږي، دا زیاتېږي. تر ټولو ضروري او مهم ټاپک ته راځو، اخیری چې دی ته وایي کنټرول او بریتنګ. ټیک شوله. نو کنټرول او بریتنګ څه شی دی، دا د ان او سی په واسطه باندې موږ کولی شو. نو ابجیکشن سرټیفیکیټ، نو دا څه کېږي، دا د نروس سیستم په واسطه کنټرولیږي، د ادرس په واسطه باندې، او د کیمیکل په واسطه کنټرولیږي. خو په نروس او په ادر او په کیمیکل کې تر ټولو مین چې دی هغه څه شی دی، هغه مین کنټرول چې دی هغه کیمیکل کنټرول دی. او څنګه دی مخکې وایو، ټول ناول را مخکې راځي دی هغه ادرز وایو. په ادر کې که موږ تاسو وګورو دلته درې قسمه ریسپټر دي. یو څه شی دی، یو جیکسټرا کیپیلري ریسپټر دی چې دا په کوم ځای کې وي، دا د پلمونري په کیپیلریز کې شتون لري چې څه کېږي چې کله پلمونري اډیما وشي نو څه کېږي، دا ریسپایریټري ریټ زیاتوي. لنګس ټچ ریسپټر یې د نوم نه پته لګېږي چې کله دا په لنګس کې موجود دی، چې کله سټریس وشولو نو دا دغه کې یعنی لنګس ټچ ریسپټر چې دی دا کوم وخت کې سټیمولیټ کېږي، هغه وخت کې سټیمولیټ کېږي چې کله مونږ ژوره ساه واخلو، جوور انسپایریشن کوو، نو د هغې له وجې څه کېږي، دا بیا دا انسپایریشن چې دی دا بلاک کوي. ایریټن ریسپټر چې دی دا هم په ریسپایریټري میوکوزا کې موجودې وي، او کله چې یو نوکزیس ایجنټ راشي دا سټیمولیټ کوي، او چې د هغې له وجې څه کېږي، فورسفول ایکسپایریشن کېږي. چې دغه فورسفول ایکسپایریشن ته موږ څه وایو، موږ ورته سنیزنګ وایو. نو ایریټن ریسپټر چې دی دا sneezing د پاره responsible دي. نو جیکسټرا کیپیلري ریسپټرز، لنګس ټچ ریسپټرز، ایریټن ریسپټر، دا ادرز دي. دا ریسپټر چې دی بریتنګ کنټرولوي. راځو اوس وایو نروس کنټرول. نروس کنټرول چې دی که موږ تاسو وګورو نو موږ تاسو یو وخته پورې خپله څاه بندولی هم شو، یو اندازې پورې او یو اندازې پورې مونږ پرېښودلی هم شو. نو دې ته وایي سومیټک پارټ آف بریتنګ. ټیک شوله. او بل چې دی که موږ تاسو نه پوهېږو دا ساه زموږ خپله کار کوي، دې ته وایي اټونامیک پارټ. دغه سومیټک پارټ چې دی د سریبرل کارټکس په واسطه باندې کنټرولیږي، او دا د بریتنګ کانشس لیول چې دی هغه مینټین ساتي. دغسې چې کوم اټونامیک دی په خپله کار کوي بریتنګ، نو هغه د برین سټیم په واسطه باندې کنټرولیږي. برین سټیم کې دوه شیونه شامل دي چې یو پونز دی او بل میډولا ده. ټیک شوله. په پونز کې چې دوه سنټر دي چې یو اپر سنټر دی او بل لوور سنټر دی. دا اپر سنټر چې دی ته وایي نیموټیکسک سنټر. نیموټیکسک سنټر کار څه شی دی، د هغې کار دا دی چې دا به راځي او دا لوور سنټر چې دی دا به انهیبټ کوي. دا لوور سنټر څه شی دی، دا څه شی دا اپینوسټک بریتنګ سنټر دی. اپینوسټک بریتنګ سنټر چې دی دا څه شی دی، دا اب نارمل بریتنګ پیټرن دی. اب نارمل بریتنګ پیټرن دا معنا چې کله دا چې دی کله چې پونټاین، کله چې دا پونټ سیستم چې دی څه وشي، په دې کې یو پیتالوجي رامنځته شي، یا ټراما یا سټروک له وجې یا د هیموریج له وجې، نو څه کېږي، دا کله چې دا نیموټوکسک سنټر چې دی دا خراب شو، نو دا په بیا څه کېږي، انهیبټ کېږي. بنا چې د انهیبټ په ځای به سټیمولیټ شي، چې سټیمولیټ په اپینوسټک بریتنګ سنټر په کله سټیمولیټ شو نو دلته به اب نارمل بریتنګ رامنځته کېږي، یعنی په نارمل توګه باندې د دې پونټ سیسټم کار نشته دی. ټیک شو. راځو بیا میډولا ابلانګیټا ته. نو میډولا او ابلانګیټا چې دا هم دوه دي، یو وینټرل دی او بل څه شی دی، بل ډارسل دی. وینټرل چې دی هغه څه کوي، هغه وینټرل ایکسپایریشن سنټر دی چې هغه زمونږ د باډي ایکسپایریشن سنټر په نارمل توګه باندې نه دی هم کار نشته دی، ځکه چې دا چې دی نارمل ځکه کار نشته دی چې ځکه ایکسپایریشن چې دی دا یو پیسیو پروسس دی. انسپایریشن لپاره انرژي پکار ده، مګر د ایکسپایریشن لپاره چې دی
دومره انرژي ضرورت نشته دی. دغه ډارسل انسپایریټري سنټر چې دی دې ته مونږ وایو د پیس میکر اف ریسپایریشن. همدا هغه ځای دی کوم چې څه کوي ریسپایریشن زمونږ د باډي ریسپایریشن کنټرولوي. نو دې ته مونږ پیس میکر اف لنګز وایو. په نارمل توګه باندې دا هم چې دی کار نه کوي، په نارمل انسانانو کې دا هم انهبیټ وي او دا هم انهبیټ وي. نو دغه درې واړه سنټرې چې دي دا درې واړه انهبیټ وي او دا یو څه وي همدا یو چې دی دا سټیمولیټ وي. که دلته مونږ وګورو نو دا پونز دی او دا میډولا ده. په دې پونز په اپر سایډ کې چې دی نیموټیکزیک سنټر دی او لاندې اپینیوسټیک سنټر دی. که دا وګورو د میډولا کې نو دا وینټرل دی او دا ډارسل دی. په وینټرل کې وینټرل ایکسپایریټري سنټر دی او ډارسل انسپایریټري سنټر دی. ډارسل انسپایریټري ما مخکې مې وویل چې دا مین بریتھنګ سنټر دی. دا څه دی دا مین بریتھنګ سنټر دی چې دی کې څه کوي دا یو مین بریتھنګ سنټر دی چې دی ته پیس میکر اف د لنګ هم وایي. ٹھیک شولا. نو نیموټیکزیک سنټر چې دی د دې کار څه شی دی دا اپینیوسټیک سنټر چې دی دا انهبیټ کوي. ٹھیک شولا. نو کله چې اپینیوسټیک سنټر چې دی دا څه کوي دا یو اب نارمل بریتھنګ پیټرن دی چې په هغې کې څه انسپایریشن چې دی دا پرولونګ وي، خو ایکسپایریشن چې دی نو هغه پکې څه هغه پکې شارټ وي. یعنی انسپایریشن پکې اوږد وي خو ایکسپایریشن پکې ډېر وړوکی وي. نو دې قسمه پیټرن ته چې دی ته وایي اپینیوسټیک بریتھنګ پیټرن. او دا کله رامنځته کېږي دا کله چې اپر پونز لیشن وشي. یعنی څه مطلب دا په کله چې په دې ځای کې یو قسم پیتالوژي رامنځته شوله نو نیموټیکزیک سنټر چې دی دا له منځه لاړو. چې د منځه لاړلو نو دا اپینیوسټیک سنټر چې دی کوم چې د نیومیټیک سنټر په واسطه باندې انهبیټ شوی اوس څه کېږي اوس سټیمولیټ شو. چې سټیمولیټ شو نو انسپایریشن به اوږد وي او ایکسپایریشن به وړوکی وي. نو هر کله چې تاسو په ایمرجنسي کې یو پیشنټ وګورئ چې د هغه انسپایریشن چې دی هغه اوږد دی خو مګر ایکسپایریشن چې دی هغه ډېر شارټ دی نو دې ته مونږ وایو او یو ټراما پیشنټ دی نو تاسو ډایرکټ ویلی شئ چې دا څه شي پیشنټ دی دا چې دی د اپر پونز لیشن پیشنټ دی ځکه په هغې کې نیموټیکزیک سنټر چې دی هغه پکې دغه شوی دی له منځه تللی دی. که په دې سټي سکین کې مونږ وګورو تاسو چې کوم دا وایټ کلر کې ښکاریږي دا پونټاین هیموریج دی. په سټي سکین باندې درې شیونه چې دی هغه وایټ ښکاري چې هغې ته وایي BBC. BBC څه مطلب دا چې په دې باندې په بلډ وایټ ښکاریږي، په دې باندې په بون چې ځي بونز به وایټ ښکاریږي او سی کیلسیفیکیشن به په دې باندې وایټ ښکاریږي. تاسو ته چې په دې سټي سکین کې کوم دا وایټ پیچز ښکاري دا څه شی دی دا پونټاین هیموریج دی. او پونټاین هیموریج چې دی هغه څه کوي د هغې له وجې چې دی اپینیوسټیک بریتھنګ پیټرن کېږي چې پیټرن کې څه کار کېږي په دې کې انسپایریشن اوږد وي او ایکسپایریشن پکې شارټ وي. اوس دغه ډارسل وینټرل ایکسپایریټري سنټر چې دی مونږ ویلو چې دی دا نارملی چې دی انیکټیو وي په نارمل خلکو کې خو کله اکټیو کېږي او چې کله څه کوو کله مونږ ایکسرسایز کوو. کله چې ایکسرسایز کوو نو څنګه چې د انسپایریشن لپاره انرژي پکار وي د سټرنس ایکسرسایز له وجې نه د ایکسپایریشن لپاره هم انرژي پکار ده. نو دغې وخت کې په هیوي ایکسرسایز په دوران کې چې د وینټرل ایکسپایریشن سنټر چې دی دا څه کېږي دا سټیمولیټ کېږي. ډارسل انسپایریټري سنټر چې دی ما وویل چې دا پیس میکر اف د لنګز دی دا مین سنټر دی د بریتھنګ د کنټرول دپاره د لنګ پیس میکر دی او دا څه کېږي دا ټول هغه انپوټ او آوټپوټ څه کېږي کم چې د پیرینیک نرو نه راځي او کم چې د انټر کوسټل نرو نه راځي د دې ټولو کنټرول
د ډارسل انسپایریټري سنټر په لاس کې دی. ښه اوس راځو کیمیکل کنټرول. نرب کنټرول مونږ وویلې، ادرز مونږ وویلې، اوس وایو کیمیکل کنټرول. مونږ دا خبره کړې وه چې مین کنټرول د چا په واسطه باندې کیږي؟ د کیمیکلز په واسطه باندې کیږي. هغه کوم کیمیکلز دي؟ هغه چې دی په هغې کې اول تر ټولو هایدروجن کنسنټریشن دی. هایدروجن کنسنټریشن په څه شي کې؟ په CSF کې او په بلډ کې. نو بیا هایدروجن کنسنټریشن چې کوم په CSF کې دی، نو دا مین کنټرول د بریتنګ چې دی د په واسطه باندې کیږي. ګوره کیمیکل کنټرول چې دی دا مین کنټرول دی، خو په کیمیکل کنټرول کې چې دی تر ټولو مین سیز چې دی هغه هایدروجن آین دی. هایدروجن آین بیا په کوم ځای کې؟ بیا په CSF کې، سیریبرو سپاینل فلویډ کې چې کوم یو کنسنټریشن دی دا مین کنټرول کوي. ښه بیا چې دی پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید دی او پارشل پریشر اف اکسیجن دی. نو که موږ تاسو وګورو نو دلته یو ډېره ښکلې جمله لیکلې ده. ټیک شوه؟ که دغه جملې ته تاسو فکر وکړئ نو ستاسو ډېرې مسلې به حل شي. ګورئ پارشل پریشر اف اکسیجن چې دی د COPD پیشنټ کې، د کرونیک برونکایټس پیشنټ کې چې دی هغه څه هغه لیس دین 60 ملي میټر اف مرکري وي. ټیک شوله؟ چې کله لیس دین 60 ملي میټر اف مرکري وي نو دې ته موږ وایو هایپوکسیا میډیټډ کنټرول اف بریتنګ. یعنی کله چې د دې اندازه د 60 نه کمه شي نو دا کیمیکل کنټرول دلته شروع کیږي او بریتنګ کنټرول. نارملی چې دی نارملی خو سچوریشن چې دی هائی وي، پارشل پریشر 100 وي نو د دې ته ضرورت نه وي. کله چې سچوریشن کم شي نو څه کیږي؟ ریسپایریټري فیلیر رامنځته کیږي. نو څه کیږي؟ دغه پارشل پریشر اف اکسیجن چې دی دا څه کوي؟ دغه دا بریتنګ کنټرولوي چې دی د بریتنګ کنټرول ته وایي هایپوکسیا میډیټډ کنټرول اف بریتنګ. ټیک شوله؟ نو د COPD په پیشنټ کې مونږه های اکسیجن ولې نه ورکوو؟ ټیک شو؟ های اکسیجن ځکه نه ورکوو چې دلته چې دا کوم هایپوکسیا میډیټډ کنټرول اف بریتنګ دی نو دا چې کوم د هایپوکسیا په واسطه باندې دا بریتنګ کنټرول شوی دی، دلته به دا هایپوکسیا دا پارشل پریشر اف اکسیجن بس شي های بشي. چې کله های شو نو چې دا کوم ځکه په لنګس کې خو کیپیسټي نه ده پاتې چې دا مینټین وساتي نو دوباره چې بیا کمیږي بیا به د هایپوکسیا میډیټډ کنټرول اف بریتنګ خراب شي او پیشنټ به څه کیږي؟ پیشنټ به د ډیډ طرف ته لاړ شي. ځکه د هغه باډي چې ده هغه په هایپوکسیا میډیټ کنټرول باندې ده او تا ورته څه ورکړله؟ تا ورته های اکسیجن ورکړه. نو چې کوم هایپوکسیا میډیټ کنټرول اف بریتنګ هغه دې ورته خراب کو، پیشنټ دی ډیډ طرف ته بوتلو. ټیک شو؟ ښه اوس که دلته موږ وګورو نو چې کوم دا کیمیکلز دي د دې دپاره خو یو ریسپټر هم پکار دی چې هغه څه شی دی؟ هغه ریسپټر په دوو ځینو کې دي، یو چې د سنټرل کې دی او بل په پیریپرل کې دی. سنټرل مینس چې په CNS کې دی او پیریپرل مطلب چې په پیریپري کې پراته دي. صحیح ده؟ نو دا څه کېږي؟ دا وي د 4 فلور په څه کېږي؟ د 4th ventricle په فلور باندې پراته دي. دا مین کیمو ریسپټر دی او دا څه کېږي؟ دا په نارمل بریتنګ کې د نارمل بریتنګ کې څه کېږي؟ پای کې یو خاص رول دی او دا ډارسل انسپایریټري سنټر په واسطه باندې دا کوي کوم چې ما دې نه مخکې وویلې چې په میډولا کې په ډارسل انسپایریټري سنټر کې کار کوي. ښه کوم چې پیریپرل کیمو ریسپټر دي نو هغه دوه ځایه پراته دي، یو ایورټیک باډیز ده او بل کیروټیډ باډیز ده. ایورټا چې دی دا ایار چاپیروټا د پاسه پراته دی او کله چې کامن کیروټیډ آی بایفرکیشن کیږي تقسیمیږي دغه ځای کې دا موجود دی. ایورټیک باډي چې دی دا د پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید او د هایدروجن کنسنټریشن په بلډ کې دی له وجې سټیمولیټ کیږي. نو دا څه کېږي؟ کله چې پارشل پریشر اف اکسیجن چې دی هغه د 60 نه کم شو نو څه کېږي؟ دغه کیروټیډ باډي چې دا څه کېږي؟ دا په ټایپ 2 ریسپایریټري فیلیر کې
رامنځته کیږي. ریسپایریټري فیلیر چې دی څومره چې هم دغه دی څومره چې هم پلمنري پیتالوجیز دي نو هغه ټولې چې دی ټایپ 1 ریسپایریټري فیلیر کاس کوي بغیر د COPD نه چې هغه څه کوي هغه ټایپ 2 ریسپایریټري فیلیر کاس کوي چې په هغې کې د پارشل پریشر اف اکسیجن چې دی هغه کمیږي او کاربن ډای اکساید پکې سیوا کیږي. ټیک شوله لکه دې کې تاسو وګورئ چې پارشل پریشر اف اکسیجن چې دی هغه څه دی هغه کم دی او پارشل پریشر اف کاربن ډای اکساید چې دی هغه سیوا دی چې دا ټایپ 2 ریسپایریټري فیلیر دی. نو دلته کومه خبره چې موږ وکړه چې هایپوکسیا میډیټډ کنټرول دپاره موږ څه ورکوو لو ډوز اکسیجن ورکوو. صحیح ده. خو دا څنګه ورکوو دا انټرمیډیټلی ورکوو مطلب ترمنځه ورکوي وقفه اوس ورکړلو ترمنځه پکې وقفه ورکوو وروسته بیا ورکوو. ټیک شوله. خو لو ډوز اکسیجن ورکوو څو ورکوو 0.5 ml ورکوو د څومره وخت لپاره ورکوو د 45 منټ لپاره ورکوو ترمنځه 15 منټ وقفه ورکوو نو 0.5 لیټر اکسیجن ورکوو د 45 منټ لپاره ترمنځه 15 منټه وقفه ورکوو. ټیک شوله. او دې کې په دې 15 منټو کې څه کار کوو په دې کې پیشنټ چې دی کلینیکلی او بایو کیمیکلی موږ ګورو چې څنګه چې امپروومنټ طرف ته روان دی که نه که چیرې دا پیشنټ ښه کېږي نو څه کوو اکسیجن زیاتو 0.5 باندې نو 1 لیټر ورکوو 1.5 ورکوو او تر د 2 لیټره پورې ورکوو د 2 لیټر نه زیات ورته نه ورکوو. نو دا اکسیجن چې دی دا په منګه د نیزل کینولا په واسطه باندې ورکوو ځکه کله چې مونږ یو چاته د 4 لیټر نه کم اکسیجن ورکوو نو دا د نیزل کینولې په واسطه باندې ورکوو او کله چې مور دین 4 ورکوو نو دا مونږ د فیس ماسک په واسطه باندې ورکوو. نو ټایپ 2 ریسپایریټري فیلیر کې دا هم MCQ دی چې په ټایپ 2 ریسپایریټري فیلیر کې اکسیجن چې دی مونږ د نیزل کینولا په واسطه باندې ورکوو. څومره ورکوو 0.5 لیټر فار 45 منټ او بیا ورکې 15 منټ دپاره کې راولو. تر ټولو لاست اینڈ امپورټنټ ټاپک ټایپ 1 ریسپایریټري فیلیر چې پای کې څه کېږي په هغې کې پارشل پریشر اف اکسیجن کمیږي او هایپوکیپینیا پکې رامنځته کېږي او یا پکې دا نارمل وي خو میجارټي ټایم چې دی هایپوکسیا وي او کیپینیا نارمل وي. نو دلته هم هغه جوړې کړل شوې ده چې آل ریسپایریټري پیتالوجیز ایکسپټ COPD د COPD نه علاوه چې څومره ریسپایریټري پیتالوجیز دا ټول څه کار کوي دا ټول چې دی دا ټایپ 1 ریسپایریټري فیلیر کاس کولی شو. دې لپاره علاج څه شی دی علاج دی های فلو اکسیجن دی. صحیح ده. او زه په واسطه باندې ورکوو د فیس ماسک په واسطه باندې به ورکوو او کم یو چې ټیټ انډرلاین کاز کم یو کاز دا و چې رامنځته کېږي هماغه کاز به مونږ کوو.